مولا امام حسن مجتبی یو دوست و صحابي و مرګلی و یوه ورځ روغ امام ته مولا ونه پوښتنه کوي څه کیف حالک، کوم حالات کې څنګه یې؟ هغه د امام ته چې مولا داسې حالات کې هم څه خدای ورنه راضي نه دی، شیطان ورنه راضي نه دی، خپل ځان نه راضي نه یم. امام ورته څه مطلب؟ څه خدای نه راضي؟ مولا وخوندېدو خدای ورنه راضي ځکه نه څه خدای څه خلته اطاعت غواړي، اطاعت رنه غواړي، معصیت نه غواړي رنه. زه اشه اطاعت کوای نه شم، معصیت درنه کیږي. خو شیطان ذکر نه د راضي څه شیطان غواړي چې زه مکمل معصیت کوم، اشه معصیت اورته نشم کوای. او ځان ځکه نه دی رنه راضي څه غواړم چې نشم مړ عمر بر زندگی وکم، او عمر بر زندگی هرته میسره نه دی، لذا ارځکه ټول ورنه خفه دي. امام ورته وخوندېدو مسک شو. یو کس مولانا پوښتنه کوي مولا څه وجه دی چې موږ مرګ نه ډریږو، تاسو مرګ نه ډریږئ، خوف نه محسوسوئ؟ امام ورته یوه ډېره ښکلې جمله ادا کړي. مولا ورته وایي څه لأنکم عمرتم دنیاکم واخربتم آخرتکم فانتم تکرهون النقلة من العمران الى الخراب. دې وجه دا دی چې تاسو دنیا آباده کړې دی، اخرت و هغه عالم و هغه جهان و هغه زندگی تاسو آباده نه دی کړي، غیر آباده پاتې شوي دی در سره. لذا تاسو آباد زی نه غیر آباد زی ته څوی ډاریږئ او خوف زده یو پریشان یو. طبیعي خبره دی چې انسان آباد زی نه غیر آباد زی ته نشي تللی. که چیرې انسان شهر نه غواړي صحرا ته بیایي، څه هغه ځای کې چیا نه وي، سهولیات نه وي، انسان ډاریږي، خوف زده وي، پریشان وي، چی به کوم، څه به کیږي. امام ورته وایي مو حالت تاسو برعکس دی، مو دغه دنیا دور آباده نه دی کړي، مو هغه دنیا ځان ته آباده کړي دی. لذا مو غیر آباد زی نه آباد زی ته منتقل کیږو، ځکه مو خوشحال یو. ایمو ټول هم و غم و مقصد و هدف هغې دنیا ابدني دی. تاسو ټول هم و غم و مقصد دغې دنیا ابدي دی. لذا تاسو ټول له امکانات، وسایل، عمر، خرچه او پیسه، دولت په دغې دنیا خرج کوئ، ځکه تاسو ډاریږئ او مو نه ډاریږو. اهل بیت ته تاسو سترګې وغړئ، هر یو امام څه مرګ ته کله ورنږدې کیږي امام خوشحالیږي. مولا علی علیه الصلاة والسلام څه کله اخیري ټایم کې ذوالفقار جمید باندې وخوړو هم ولګېدو هم امام دا جمله ادا که فزت ورب الکعبه، تاریخي جمله دی چې رب کعبې نه قسم چې علي نن کامیاب شولو. نو دا ویلې وجه دا دی چې هغوی هغې دنیا ابدی سوچ کړی دی، هغوی آلوده نه دي، هغوی دغه ځای کې ځان آلوده نه دی کړی، دا ګناهان یې نه دي کړي. لذا کوشش وکړو انشاءالله ځان ګناهانو نه صفا سوتره کړو، ګریوان صفا کړو. کله یې مو کته صفا وي، کله مو اعمال نامه صفا وي، انسان بیا مرګ نه ډریږي نه.